خدا راته مه وایه چې د احد په میدان کې د غشو ګزارونه خوړل هم د حضور سنت دي. دې ته دې تیار نه یو چې د امیر حمزه رضی الله عنه سینه سیرل د اسلام د خاطره خپل شونډې کټ کول، خپل غوږونه کټ کول، خپل سترګې ویستل، خپل کلیجه او سینه سیرل دا هم کینې د صحابه سنت دي؟ نه دا به راته نه وی بس خواږه خواږه سنت راته بیانوه زما عزتمندو. دا وخت د خوږو سنتو نه دی. د کوپر په سترګې کې به سترګې ورکې. نن د کشمیر خویندې میندې تا ته اواز کوي چې راشي زموږ په عزتونو حملې دي. شته څوک محمد بن قاسم؟ بیا صدیقه کلونه وشو په جیل کې. شته څوک محمد بن قاسم؟ نه نه، موږ به د مونځ او داس مسلې کوو. موږ به صرف د خوږو خوږو سنتو مسلې کوو. موږ به بیا صدیقه نه یادو. ولې به د انګریز غلامان خفه کېږي چې دا څنګه مولا دی. موږ به محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی نه یادو. بیرانه دا بوزدلان خفه کېږي. موږ به د غیرت خبرې نه کوو، بې غیرته خفه کېږي. زما عزتمندو موږ ته خو ډېر لوی سفر دی. موږ به د برما د مسلمانانو د وجودونو د قیمو بدلې مخلو. موږ به د کشمیر د خویندو میندو د عزتونو بدلې مخلو. موږ به د فلسطین د هغه ماشومانو د کټ شوو سرونو بدلې مخلو. موږ به د هغه بیت المقدس بدلې مخلو. موږ به د چیچنیا بوسنیا بدلې مخلو. موږ به د انډیا د مسلمانانو بدلې مخلو. موږ به په چین کې د 10 لکه مسلمانانو سره چې کوم ظلم شروع دی د هغې بدلې به مخلو. دا نظام موږ ته راغلی، حضور اسې نه دی راغلی. دا یاد وساتئ. موږ خوشحاله یو حضور راغی، خو چې کومه تحفې راوړله په داسې حال کې چې د احد په میدان کې خپل غاښونه شهیدان کړل، د کربلا په میدان کې خپل بچي قربان کړل، د 6 میاشتو علی اصغر قربان کړ، د حضرت 18 کالو حضرت علی اکبر قربان کړ، د 14 کالو حضرت قاسم قربان کړ. د کربلا خوره د حضور د خاندان په وینو باندې سیراب وګرځېدله. لږ تپوس وکړه دا وینه په کوم ځای کې توی شوه؟ دا ولې توی شوه؟ دا خوره ولې سره شوه؟ دا میدان ولې سیراب شو؟ تپوس وکړه. امام حسین به جواب درکړي دا د نظام قرآن دپاره. نن موږ یزید ته سر ښکته کړی دی. امام حسین وایي یزید ته به سر نه ښکته کې. د اسلام سره وفا وکا، د حضور سره وفا وکا. د کوم نظام د پاره چې حضور د خپل خاندان او د بچو پروا ونه ساتله، نن ته هغه نظام ته شاکې د یارانو په وجه باندې. الله تبارک وتعالی دې په دې مختصرو خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.